نو د دې وجه نه نبی علیه السلام د منافق علامې هغه چې دی نو ښیي. امام مسلم او امام بخاري دواړو د دې روایت تخریج کړ دی، خو امام مسلم ورسره دا الفاظ ذکر کړ دي چې وان صلی وصام، اگر چې دغه مونځ کوي او روجې نیسي، ښه مونځ به چې دی نو کوي، روجې به چې دی نو هغه نیسي، او زعم انه مسلم، او دا دعوه به کوي، دا خبره اعلان به کوي چې زه مسلمان یم، ښه د اسلام دغه به چې دی نو دعوهګیري ښه دغه څرګنده خبره به کوي، خو بیا به هم دی به منافقي او دا به د هغه علامې. ناوله علامه هغه دا نبی علیه السلام ذکر کړ ده، اذا حدث کذب، کله چې خبره کوي دروغ به وایي، پس خبره هغې کې به چې دی نو د دروغ هغه به وایي. حدیث پاک کې راځي چې دا دروغ دومره بد شی دی چې ملایکه کوم ملایک چې هغه کرامن کاتبین دي نو هغه خو سړي نه خوځي، هغه خو که دی څه کوي هغه ورسره دي، خو ځینې ملایک دا داسې دي چې دا د ده د حفاظت دپاره دي، حفظه یحفظونه من امر الله، نو دغه ملایک د ده نه وتښتي، د ده نه لرې شي، دومره لرې شي چې څو پورې د ده دین هغه والا د دروغ و غزي دومره ته لرې شي. او دم حدیث کې راځي چې یو سړي دروغ وي او د ده دروغ چې تر کوم ځای پورې خواره شله نو د قیامت په ورځ باندې د ده به دغومته وخت کې هغه به دغه کېږي سیریږي. پخوا به چا دروغ وي په حجره کې به یې ووایي چې هغه خلق به خبر شو، د بل ځای کې به چېرته هغه ووایي چې پلانکي داسې چې دی نو هغه ویلي. دغه شان چاله به هیر شلو، د چا به داسې یو موقع ورته نه میلاوېدله، یا به جومات کې ووایي، یا به په محله کې ووایي، یا داسې فرض کړئ چې یو جلسه کې به یې ووایي. نو هغه اخبارات دا خو د هر چا بیان هم نه راخلي که نه، نو دې وجې نه هغه دروغ به په هغه ځای کې پاتې شله. او اوس چې کوم دروغ خلق چې دی نو وایي په د فیسبوکو او په د موبایلو باندې، نو هغه په سیکنډونو کې دې ځای کې یو خبره چې دی نو وشوه نو دا به په سیکنډ او په منټ کې دې نه به سیام کې هم خلک خبر شوي، دې نه به په پنجاب کې هم خبر شوي، دې نه به امریکا او انګلینډ ټولو کې چې دی نو هغه خبر شي، او وي به خبره د دروغو. نو نبی علیه السلام چې څه ویلي هغې کې دروغ نه. نو ستاسو څه خیال دی چې دغه شان یو سړی دروغ وایي په د فیسبوکو باندې او دا په دنیا کې خورېږي، نو د ده وښکې او د ده خوله دا به د قیامت په ورځ باندې سوی. حدیث کې راځي چې د یو اوږې نه تر بلې اوږې پورې د دغه کافر دغه به په میلیونو میلیونو باندې یوې اوږې نه بلې اوږې پورې هغه به د ده دغه وي دا دومره به دا اوږې هغه به یې پلني. او دغه شان حدیث کې راځي چې د کافر یو غاښ دا به د احد د غروم ته هغه چې دی نو غټي. نو احد غر تاسو چې کوم حج له چې دی نو تللی تاسو کتل دی هغه څو چې دی نو غټ، نو چې دغوم ته یو یو غاښ 22 غاښونه دي او یو یو غاښ هغه چې دی نو د کافر دومره او اوږې هغه داسې، نو دا خوله دا به چې دی نو دومره چې دی نو هغه غټی لکه چې ټوله دنیا هغه هم ته به چې دی نو ځکه د دروغ په ټولې دنیا کې خواره شوي دي، نو دا خوله به یې دومره. نو دې وجه نه دې نه به ډېر زیات خیال چې دی نو ساتئ. دا فیسبوک چې کوم خلک هغه استعمالوي نو د دروغو خبره هغې نه به ځان ساتئ. او خاص کر دا دروغ دا پروپاګانډې دا ګوره په د الیکشنو کې چې دی نو هغه په د الیکشنو کې دې کې چې دی نو خلک دروغ وایي. یو حدیث کې راځي چې دنیا کې بد سړی هغه دی چې د بل دنیا دپاره خپل دین خرابوي. یو سړی به منبر کېږي نو که تاسو ته هغه خوښي دغه خوبی بیان کا، هر یو سړي کې څه خوبي وي نو دغه خوبی بیانوه، که هغه خوبی درته چې نه دي معلومي چې دومره وایه چې سړی زما ورسره تعلق دی، زما چې دی نو زړه دی ورسره، زه وله ووټ چې دی نو ورکومه. لیکن اوس داسې چې ته بیا د هغه د مد مقابل باندې بهتانونه وایي، هغه باندې الزامات چې دی نو لګوي، او د هغه ملګري د هغه نه چې دی نو کټکوي، په دروغو چې دی نو هغه کټکوي. نو دا نبی علیه السلام دا بد سړی دی. منبر به هغه سړی جوړېږي او ګناه هغه ته چې دی نو هغه ګټي. نو دې وجه نه دا سیاست او دې کې دا الیکشنې دا زمونږ یو ضرورت دی په دې وطن کې، مونږ پاتې کېږو.
یا په خپله الیکشنې کوو یا بل چاله چې دی نو هغه ووټ هغه غواړو نو د هغه خوبه یې بیانوئ چې ده کې دا خوبي ده. اوس که بل یو سړی یې بې بیاني ستا د هغه پورې څه کار دی؟ که هغه یې بیاني د هغې هغه ذمهوار دی. ته که خان له ووټ ورکوې، پالټۍ کې ووټ ورکوې، ملا له ووټ ورکوې، یو عام سړي له ووټ ورکوې، وایي زه په دې بنیاد باندې دې سړي له ووټ چې دی نو ورکوم. اوس دا خبرې هغه مه کوه چې پلانکې داسې دی پلانکې داسې دی، بیا د دروغو که د حقیقت هغه چې دی نو هغه ووایي نو هغه هم څه خبره ده، لیکن د دروغو نو د دې نه به ځان هغه ساتئ. نبی علیه السلام فرمایي چې د منافق اوله علامه دا ده چې دی خبره کوي نو دی به دروغ هغه وایي.